ناوس نه غواړي انسان ته قبولیت غواړي الله جل جلاله ته ډیر مال ډیر جایداد الله جل په قرآن پاک کې فرمایي آیات دی وایي چې انسانانو وما نه چې راځئ خپله تقوا به راړئ وما ته به اعمال راړئ وما ته به حساب کتاب راړئ زه په دغه نه یم چې د کوم قوم یې د څونه مال یو څونه غټ عزت دی څونه قدر دی د ما سره په ستا حساب کتاب کې اعمال به چلیږي اعمال دا به څه ټیم انسان کې راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث اقوال افعال تقرار دا به انسان په ځان کې راوړي د نبی علیه الصلاة والسلام اقوال هغه دي چې نبی علیه السلام قول کړی چې دا شی منع دی دا شی جایز دی دا شی حلال دا شی حرام وګوره سوچ پر دې خبره قطعا یو څوک ملامت وي چې پلانې سړی ملامت دی پلانې قوم ملامت دی پلانې سردار پلانې وزیر اعظم پلانې باچا ملامت دی انسان دی خپل اعمال ته خپل وګوري انسان دی خپل اعمال ته خپل وګوري خپل ګریوان کې خپل وګوري بسلی د رب لخوا وی موسی علیه السلام د الله پاک سره ملاقات سره الله ته ویل چې ازما خدای ته مال دار وشه داسې نشانات او داسې اعمال را وشه چې هغه زوین نو ما سره خلاص ما خدای له ما خو بد دي بیا به زه هغه کار بیرته د تاسو وکړم شام خصم سي ور درې کار وکړو درې کار کدی ولدو نو سر خلاص که زه له تا خو بد زه د قوم له د امت له د مسلمانانو انسانانو خو بد اول کار دا دی وخت موسم دا به وخت کوم وریاض باران دا بدلول دا به ترتیب کوم یخ به زمي کې راولم زمي په یخ کې راولم باران بیا باران وخت راولم جلوی په دار کوم وخت راولم د انسان د نفع وي د پیدې وختونه وي وخت سره بدل کوم زمي باران او ګرمي او دا شان دا سره بدل کوم وګورئ دا بدل دي کنه دی بدل دوم انسان په انسانانو کې پیسہ مالداری جایداد دا د بخیلانو خلکو په لاس کې کوم انسان غریب انسان بوغلا ته وقتل ته ودشمنی ته وبلشت ته وشرک ته ډېر انسانان دا دي الحمدلله ولوک خو نسته په بار علاقو کې دا رقم ډېر خلک دي تبلیغ چلی د عیسایانو او یهودیانو تبلیغ چلی د نور فرقو د نور مذهبو پیسې شیندي پیسې په خپل غریبانو کې دي غریب وړ لخت پیسې چې پیسې ور پیدا سي د خپل مذهب بدلي مذهب دا سم نه دی دا نو بل سم نه دی دا سم نه څه خپلانه سم راځي راوبس دا یو مذهب یو فرقه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او من بل محترم دوستانو دوم شی دا دی چې انسان الله تعالی اول شی خدای دی چې انسان وختونو بدل دوم پیسې په خلانه په لاس ورکړي دریم شی ظالم بادشاہ ظالم حکومت پر انسان پیش کړي نو محترم دوستانو الله جل جلاله خوشاله ګول په باندې چې الله جل جلاله انسان خوشاله کړي هغه انسان منزل هم زړه غواړي هغه انسان روزه ته هم زړه غواړي هغه انسان حج ته زړه غواړي هغه انسان زکات ته زړه غواړي په عبادت کې شوق پیدا کیږي نو نن چې عبادت شوق نشته الله جل جلاله ناراض محترم دوستان ډیر کوشش ودا کو چې انسان الله جل جلاله راضي کړي او چې کوم انسان دا چې الله جل جلاله دیدار مولانا عبدالفقان قشبندي صاحب رحمه الله دامت برکاته علیه فرمایي وایي زما د کعبې شریف دیدار ډېر ارمان ما چې په دعا کوله ما پردګار ما به زړه نه راتله د خپلو سترګې و د زړه پر کمې نیول ما پردګار خپل خبره باندې ویلې وس نه لرم ملایم په 2000 روپۍ باندې په مسجد کې یا په مدرسه کې ملایم الحمدلله وسو کاله مسلسل عمرې او حجونه مې وکړ محترم دوستانو الله جل جلاله مستاس کې د خبرو عمل فکر نصیب کړي دعا غواړم الحمدلله رب العالمین